الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لأستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. دا سورة الأعراف دي سورة دي وم دي فارچ دا نمدا آیات دی یوسل اتات یا نمبر دی. نن پر دې بیان درته کوم چې بعضې خلک په کور کې زوی ته واده وکړي نو بیا د خواشیو د مږو سره داوي د زویو د مور سره داوي سي د پلارو د زوی داوي جوړې سي د اندرورو د ورېندارې سره داوي سي وایي دا کوډې پر در سوي دي پلاني پیر له ورسه چې پلانی پیر یې درته معلومې کړي. زما ورونو پټې چې دي پر دغه قرآن باندې چې زموږ ته ایمان دی دا قرآن ثابته کړې ده چې د الله چې کوم مخلوقات دا ټول په پټه نه دي خبر، خاص کر ملائک چې دي فرشتي چې موږ ته دا په پټه نه دي خبر، پیرانان چې موږ ته ورته وایو، شیطانان ورته وایو، دیبان ورته وایو، شاپیري ورته وایو، دا په پټه نه دي خبر. انبیا ورته وایو، انبیا د آدم سه ونیسه تر نبی علیه الصلاة والسلام پورې یو نبی هم په پټه نه دی خبر. اولیاء چې دي صحابه چې په پټه نه دي خبر. یعنی د الله قرآن پر دې ګواه دی. سوره بقره وګورئ په هغه کې د ملایکو بیان دی چې هغه یا الله موږ په پټه نه خبر. په سوره الاعراف کې دغه چې ماستی مخکې آیات بیان کړي په دې کې انبیا وایي نو بیا سره زه په پټه نه خبر. سبا وګوره په سوره سبا کې کوم چې پیرانان هغه په پټه نه خبر. اوس چې کوم څوک دا دعوا کوي که پیر دی که ملا دی که اخندزاده دی چې وایي ما سره پټې ستا پیرانان د ما سره ستا مسخر کړي مې دي، دغه پیر کافر دی، دغه پیر مشرک دی. د الله په کتاب سره که د چا د الله په قرآن ایمان وي پخپله د الله قرآن وګورئ ویې وایاست دا د الله کتاب مې مخ ته پروت دی. رب وایي چې وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. الله زما د قرآن څخه انکار نه کوي مګر هغه خلک چې هغه کافران دي. دغه پیر چې زه په پټه خبر یم کوډې در سوي دا مسلمان نه دی، دا کافر دی، مشرک دی، د الله د دین دشمن دی. دا ملا صاحب د الله د دین دشمن دی، دا کافر دی. د الله په قرآن سره غوږ ونیسئ. د رب کتاب دی، نمه پاره ده، سورت دی وم دی، آیات او صلاتات دی. الله او نبی ته نبی د خپل خولې څه اعلان وکړه. قول اے نبی ووایا اعلان وکړه
لا املکو زمالک نیما لنفس د پاره د خپل ځان نفن د پایدې رسولو ولا ضرر نه د تاوان بچاولو د پاره نه ځان ته زه فایده رسولی سم نو دا د الله قرآن دا ثابته کړه چې زه نه د فایدې اختیار لرم نه د تاوان چې چاله تاوان ورسوم د دې زه اختیارمند نه یم الا ماشاءالله مگر هغه چې د الله خوښه شوه هغه انسان لره زحمت راکړي تکلیف راکړي ناجوړي راکړله نبی سلام د خپل کور والا امیل ورک دی هار ورک دی دی په پټ نه دی خبر او خلکو تهمت ولګوي چې د نبی سلام بیبي عائشه تنها زنا کړی دی و میاشت په غم کې نو که خبره ده خو نبی به خبر سوی په خپل کور والا په امیل باندې که نبی په پټ خبره د خپل کور والا په تهمت به خبر وایم ولو كنت كثير زب الله وای تور تو وای ولو كنت علم الغيب کزه چیری په پټ باندې پوای ما ته غیب وای لا استكثرت من الخير ما به اصل کړي وای پایدې ځانته ما به د ځان لپاره پایدې کړي وای په جنگ وحود کې به اویا کسان صحابه بنا قتلېدل هغه به د الله په لار کې شهیدان کېدل نه وما مسني سوء مال به نه رسېدی تکلیف غاښونه ووتل د ده په وسه نو پره اکایم رسول حمزه رضی الله عنه نو چې دپاره دی ورته ان انا نه یم زه الا خو بیا یم نذیر ویره در کوم چې شرک مه کوه کفر مه کوه منافقت مه کوه بدعت مه کوه غلا او زنا مه کوه وبشیر زیری در کوونکی یم چې نیک نیک اعمال کوه ځان وسله د الله په لار کې ولګوه په خپله وخوره په خپل ځان یې واغونده د الله په لار کې ولګوه لقوم هغه قوم لره یؤمنون چې هغه ایمان لرونکي دي د الله پر دین کې پر اسلام باندې هغه ایمان لري د الله پر قرآن باندې نو زما ورونو که څوک ځان ته مسلمان وایي هغه دې په خپل کور کې اخلاق جوړ کړي او د مژور حق دې وپېژني د خواش حق دې وپېژني د زوی حق دې وپېژني د مور و پلار حق دې وپېژني بس دغه کوډ ختم دي مژور راغلی ده ډوډۍ نشي پخولی خواښ یې پخه کړي مژور راغلی ده لوښي نشي مینځلی او اندرور دې ومینځي سوکه سوکه به دا ما مخته سي او که دا ورته ما پر تا باندې 10 لکه درکړي دي مرداري بې شرمي ته دا کار نشې کولی نو بس کور چې دي وران وران دی د خپلې خولې د وجې څخه نو خواست کومه چې دا رقم بیمانان کافران مشرکانو ملنګیانو له زیارتولو مور ځي داسې کور نور خرابوي جوړوي نه نو دا د الله قرآن دی خبرې ډېروم نه الله دې وس توفیق راکړي چې دا قرآن زده کړو تر بله پورې ورسوو